په سایفر کیس کې په عمران خان باندې څه جرم ثابت نشو او اسلام آباد های کورټ په سایفر کیس کې عمران خان اور شاه محمود قریشی باعزت بری کړل اور تفصیلی فیصله جاری کړي. سایفر کیس کې په عمران خان اور شاه محمود قریشی باندې دا الزام چې د ملک سره غداری کړي دا او د ملک راز فاش کړي دي. سرکاري وکیل په دې کیس کې د عدالت نه دا درخواست کړي و چې دواړو ته د عمر قید ورکړل شي. سرکاري وکیل وی د حکومت وکیل چې عمران خان اور شاه محمود قریشی دی عمر قید ورکړل شي په دې کیس کې ځکه د ملک سره غداری کړې ده. خو سیشن کورټ بیا دواړو ته 10 کاله سزا ورکړه. نو بیا د پی ټی آی چې کوم وکیلانو دا کیس روچت کو او په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کو. د سیشن کورټ هغه فیصله په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کا. نو نن اسلام آباد های کورټ په دې کیس باندې تفصیلی فیصله جاری کړی ده او په دې کیس کې عمران خان او شاه محمود قریشی باندې جرم نه دی ثابت شوی. سرکاري وکیل خپل الزامات ثابت نکړل. کوم الزامات چې په عمران خان او شاه محمود قریشی لګولو نو دغه الزامات په اسلام آباد های کورټ کې ثابت نکړل. نو ځکه اسلام آباد های کورټ په دې کیس کې تفصیلی فیصله جاری کړه او عمران خان او شاه محمود قریشی په دې کیس کې ته باعزت بری کړل. اوس ګورو چې راتلونکي ټایم کې سرکاري وکیل دا فیصله چرته په سپریم کورټ کې خو چیلنج کوي نه های کورټ کې خو عمران خان او غټله خو سدای په های کورټ کې خو چیلنج کوي نه دا راتلونکي ټایم کې پته لګي. خو نن چې کوم غټ بریکینګ نیوز دی غدار چې سایفر کیس کې عمران خان او شاه محمود قریشی یو ځل بیا باعزت بری شو.